محترم ډیر زیات قابل قدر اوریدونکو او کتونکو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې حوالې سره ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو دا وظیفه کوڅوکو د رزق د پاره ونیسي او روزانه صرف او یا پیروي الله پاک به د انسان باندې د رزق خزانه کولاو کی. کچرته یو انسان په دې ترتیب باندې رونی سي چې الله پاک مالا نوکری راکی ان شاء الله العزیز دې وظیفې په برکت باندې الله پاک به د انسان ته بهترین نوکری ورکی. کچرته محترمو یو انسان رونی سي دې حواله سره چې سره وظیفه کوم الله پاک زما تمام حاجتونه دا پوره کی ان شاء الله العزیز الله پاک بوله تمام حاجتونه دا پوره کوي. کو څوک داسې وي چې مشکلاتو کې راګیر وي او دا وایي زه دا وظیفه دې لپاره کوم چې الله پاک زما تمام مشکلات دا ختم کړي، نو بالکل محترمو دا وظیفه دا هم ستاسو لپاره ده او دومره ازمایل شوې وظیفه ده، دومره ازمایل شوې چې چا محترمو دا وظیفه کړې ده مایوسه شوي او نا امیده شوي نه دي. مکمل د الله پاک په ذات باندې توکل وکړو او دا وظیفه شروع کو ان شاء الله العزیز مال او دولت به زمونږ استاد پیدا کولای. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت او د بندګۍ لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. الله پاک دې زموږ استاد تمام حاجات دا پوره کی. الله پاک دې زموږ استاد تمام مشکلات ختم کی. څومره چې بیماران دي الله پاک دې بیمارانو ته صحت کامله عاجله مستمره ورکی. څومره هلکه پریشان حال دي الله پاک دې د هغوی پریشانی راحت مې کی. څومره غریبانان دي الله پاک تمام غریبانو لا د محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال وظیفه ده او ډیره زیاته با کمال ده محترمو چې څومره هلکه د دې وظیفې نه مستفید شوي دي. یاد ساتئ محترمو د هغې مثال د هغې تعداد دا په زرګونو کې دی. تاسو کو چېرته دا وظیفه خپله کړله او د خپل د ژوند معمول او د ژوند مقصد امساس کو ان شاء الله تمام زندگی به تیر شي. تاسو ماته دعاګانې کوئ. دومره زبردست او زر اثر کوونکې وظیفه ده. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده کوڅو کې د حاجاتو لپاره وظیفه کې الله پاک به تمام حاجتونه پوره کړي. زموږ څومره حاجات دي د دنیا حاجات دي نو راشه هم نن دا وظیفه کوستا حاجات پوره شي. زموږ څومره مسایل دي څومره مشکلات دي څومره ټینشنز دي هم نن دا وظیفه شروع کا ستا به تمام مشکلات پریشانی څومره حالات پتا راځي اب الله پاک ته ختم کی. کتا ته حاجت د نوکری وي که د کاروبار وي که د مال او دولت وي که د پرسکون زندګۍ وي محترم همدا وظیفه دا کول پکار دی. بعضې وخت کې موږ صرف وظیفه شروع کړو ټول حساب کتاب په وظیفې باندې ورپرېږدو زموږ دا کار به الله پاک کوي او وروسته د وظیفې نه دعا کوو نه الله پاک ته جاړو. محترم او جړه ډېر بهترین چیز دی چې موږ وظیفه مو کو او بیا د الله پاک نه غواړو چې ای زموږ پروردګاره زموږ دا کارو زموږ چې کوم غرض زموږ چې کوم کارو هغه دا و چې وظیفه کول شو دعا کول شو باقي قبلول لستا کار دی. محترم قبلول دا د الله پاک کار دی بنده په دې کې سم نشي کولی. ځکه کو چېرته موږ وظیفه کو الله پاک قبول نه کړي نو موږ څه کولی شو نه. عزت الله پاک ورکوي ذلت الله پاک ورکوي مال او دولت الله پاک ورکوي دغه رنګ ښکلی ژوند اعلی زندګي د الله پاک ورکوي. محترم هر څیز الله پاک ورکوي نو چې کله هر څیز الله پاک ورکوي نو موږ لم پکار چې موږ هر څیز د الله پاک نه غواړو. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمای
چې کله ستاسو د پیزار تسمه وشلېږي د الله پاک نه غواړئ چې کله ماشوم د مور نه پیسې غواړي او په جړا شوی نه وي مور پیسې نه ورکوي ورته نو که موږ هم په جړا شوي نه یو الله پاک ته نو الله پاک مشکله ده کو زموږ سوال به قبول کړي بعضې وخت کې الله پاک ته د یو انسان لاسونه خوښي د دې انسان لاسونه دې ماتوي الله پاک ته خوښي الله پاک فرشتې ته وایي چې مې وله قبلوه لږ صبر وکړه د دې سړي د زاري مې خوښه ده که له قبول کړي دی به دعا نه کوي د الله پاک زموږ زاري خوښوي او موږ یې څه نا امیده شو مایوسه شو هر څه ډیس میس کړو ختم یې کړو ستا نو زموږ زاري به د الله پاک خوښه ده ځکه موږ بار بار دعا کوو بار بار دعا کوو نه یې قبلوي او چې کله یو بنده زاري د الله پاک نه خوښه نو فرشتې ته وایي زر ولې ستا ورکړه د لاسونه ښکته کړي دا سړی مې نه خوښه نو کوشش محترم کو چې وظیفه مو کو سره د هغې نه بعد دعا مو کو چې الله پاک زمونږ تمام حاجتونه په ښه طریقې سره محترمه دا پوره کړي انشاءالله العزیز دعا محترمو دا به لازمن کوئ او څونه کتونکي دي د وظایف کې دنیا چینل څونه کتونکي دي ځان لپاره هم دعا کوئ ډېر ټولو خلکو لپاره کوئ یا الله پاکه چا نن چینل کتلی دی ډېر ټولو حاجت پوره کړي نو ستا به سر کې پوره کېږي ځکه چې یو سړی موجود نه وي ته له دعا کې نو الله پاک لومبی ستا را قبلوي بیا به د هغه قبلوي نو کوشش کوئ چې بل چا لپاره هم دعا کوئ نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه ده دا د درود تنجینا وظیفه ده او د استغفار وظیفه ده موږ د زیارت په ورځ او د غرنګې د جمعې په ورځ روزانه اویا پیرې څه وایو درود تنجینا وایو اور سره د استغفار وظیفه کو نو اویا پیرې منګه استغفار وایو لومبه بیا بل هغه نه بعد تاسو اویا پیرې درود تنجینا وایي نو راځي چې درود تنجینا د منګه وګورو دا څنګه ده څنګه نه ده الفاظ را سره پیره دعا وري ان شاء الله العزیز تاسو ډیر زیات خو او ډیر زیات اعلی وزدشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير نو پری ترتیب باندې تاسو د وظیفه کوي یو پیر را سره بیا وره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير محترم دا درود شریف دی دا پکار چې موږ روزانه او بیا پیری وایو اور سره استغفار استغفر الله روزانه او بیا پیری وایو ان شاء الله العزیز ان شاء الله
الله پاک د ځان کلک امید ساتم چې الله پاک به زموږ او ستاسو تمام مسایل دا به ختم کړي او خاص کر کم بیماران دي د هغوی لپاره ویلی شي نو الله پاک بوله صحت کامله عاجله مستمره ورکوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته